بله یو اهم مسله د عزتمندو، ذوالحجې میاشت را روانه ده، د قربانۍ او د حج میاشت. دې سره متعلقه یو شرعي حکم دا دی چې نوکان ویښته نه کټ کول یا د بدن د بلې حصې نه داسې څه اندام څه څیز نه کټ کول، چې هر یو شی نه کټ کول. نو دا ذوالحجې اول تاریخ سره 10 ورځو سره دا تعلق لري. بعض عالمان وایي چې کوم انسان قرباني کوي نو هغه دپاره دا حکم دی، ځکه روایاتو کې د قربانۍ خبر راځي، اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی، چې کله دا 10 ورځې راشي او تاسو کې یو کس اراده د قربانۍ او د اضحیې کړې وي، د حلالۍ کړې وي، نو فلا یمس، بیا چې کوم دی د انسان لا ویښته او نوکان نه دي کټ کول پکار. نور مذهبونه زمونږ مذهب نه علاوه امام احمد رحمت الله علیه وی دا فرض حکم دی، که چا اون کړو ګناهګار دی. زمونږ مسلک کې دا سنت طریقه ده او مستحب طریقه ده چې کوم انسان قرباني کوي، او آسان حساب عوامي دا ده طریقه چې کله اختر ته 10 ورځې پاتې شي، کله به نوکان نه کټ کې، چې کله اختر ته 10 ورځې پاتې شي، اوس تقریبا 14 ورځې داسې حساب پاتې دی، تقریبا د بود ورځ یا منګل ورځ چې دا راشي نو بیا به اختر ته 10 یا 11 ورځې پاتې شي. نو د هغې نه یو ورځ مخکې خپل ویښته ښه مزېدار برابر کا، چې کوم ځای کلی کل کا جایز ځایونه، او ویښته زیرناب بغل فلانې ډینګرې ټول سنت واخله، ځکه بیا 10 ورځې چې کوم دی دې له ګوتې مه وړه، دقسې ببر ګرځه، الله رب العزت ته دا خوښه ده. کله درته وایي ویښته سازوه، کله درته وایي خیر دی که د جمعې لمونځ هم پکې منځ کې رالی، خو بریتونه مه کټ کوه، او دغه رنګې چې کوم دی ویښته مه کټ کوه، ما ته هم دقه شان راځه، زما دا خوښه ده، دا د الله خوښه ده، بس څه کینو. ستاسو ګوره چې کله عزتمندو تاسو سره مړي ژوندي کې یو انسان کار کوي، په هغه وخت چې هغه خیرن ښکاري او جامې ګډې وډې وي، سړی وایي یار دې سړي ما سره کار کو، دا را باندې خوږ لګي. او چې کوم سړی استری کړی ګرځي روکې کمړه ده، خو یو مجمم نه ده اوچته کړې، نو کله الله رب العزت دقه سړی خوښي چې همداسې ګرځي. نو په دغه 10 ورځو کې چې کله اختر ته 10 ورځې پاتې شي، نو په دې 11مه ورځ 11 ورځې ورته پاتې دي، خپل ځان تازه کا او ښه ځان چې کوم دی ټانګه رنګ کا، او بیا وروسته چې کوم دی دې شیزونو سره کار مه لره. البته دا ده که بالفرض چا نه هیر شوي نو زمونږ د منګل په ورځ باندې ځان منګله پورې ځان صفا کوي، بیا د بود ورځې نه مخکې به بیا 10 ورځې تقریبا پاتې شي، نو بیا نه دي کلول پکار. البته که بالفرض یو سړی خچن سړی دی او دغه رنګې عزتمندو هیر شوي وتي او اختر ته 15 ورځې پاتې شوې، رایاد شو 40-50 ورځې پې اوړېدلې دي، او بیا یې ویښته نه کټ کوي، موږ ویل که خیرنه ته خو کټ کا، 40 ورځې نه زیاتې چې په دغه ویښتو باندې تېرې شي، نو بیا ګناهګارېږي انسان، مکروه تحریمي حرام دي. دا د هلکان دا ځوانان هم په دې مسلو پوهېږي، بعضې کسان تاسو سره به مونځ کې ودرېږي سمې لوخړې ته خېږي، هغه دا یاد لري ګوره خپله بدبو انسان ته نه محسوسېږي. ته چې باتروم کې تقاضا وکړي پروا هم دي نه چې بار راوځي خلک پوزه باندې لاس کېږي وایي غولن راووتو، ځکه هلته بدبو راځي. نو دغه رنګ عزتمندو صفایي اسلام حکم دی، ځان صفا کوئ. نو د دې وجې نه عزتمندو که کوم انسان باندې 40 ورځو نه زیاتې تېرې شوي، کوم هلک باندې جنۍ ښځه باندې، بیا به خامخا کټ کوي، بیا به سنتونو ته نه ګوري، فرضونه به پوره کوي. خو لهذا اوس خو وخت شته، بعضې عالمان وایي که څوک قرباني نه کوي هغه هم دا خیر دی، ښه خبره ده، الله به وله ثواب ورکړي. د څه وجې نه به ثواب ورکړي؟ حاجیان په دغه ورځو کې نوکان نه کټ کوي، حاجیان په دغه ورځو کې ویښته نه کټ کوي، نو د حاجیانو د مشابهت د وجې نه الله به تعالی ثواب درکړي. یا دا کم کسان چې قرباني کوي دوی هم نه کټ کوي، نو ته دوی سره مشابهت وکړه، نو د دوی د مشابهت د وجې نه به الله تعالی هم ثواب درکړي. نو لہذا عام کسانو له په دې باندې عمل کول پکار دي. نو دا یو بله مسله وایي.